نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله، أو كما قال عليه السلام. محترم طلباء کرام ورنو، د علم اثر چې دی نو هغه تقوا ده او پرهیزګاري ده. که موږ او تاسو کې تقوا او د الله یره او پرهیزګاري راغله نو د دې نه به دا معلومیږي چې علم شته. او که تقوا د الله یره او پرهیزګاري نه وي، الله سره تعلق پیدا نشو، نو دا بیا علم نه دی، بلکې دا بیا هسې یو فن دی چې موږ تاسو زده کړی دی. د تقوا مختلف تعریفونه عالمانو کړي دي. امام رازي رحمه الله تعالی بهترین تعریف کړی دی. هغه فرمایي چې تقوا ویل کېږي دې ته چې من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه بالإخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفاء. چې تقوا دې ته وایي چې من سلک سبیل المصطفى، چې څوک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لاره او دغه په سنتو باندې روان شي، دغه په سیرت روان شي، او ونبذ الدنيا وراء القفا، او دنیا شاته وغورځي، د دنیا سره محبت ختم کی، او وکلف نفسه بالاخلاص والوفاء، او خپل ځان کې اخلاص پیدا کی او ځان کې د الله وفاداری پیدا کی، واجتنب الحرام والجفاء، او ځان د حرامو نه بچ کی او ځان د الله د بے وفای نه بچ کی. دارنګه بل تعریف کړی دی: الله یراک مولاک حیث نهاک. بس چې ستا مولا الله په داسې ځای کې او په داسې کار کې او په داسې خبره کې او نه ویني چې هغه پې خفه کېږي او ته یې د هغې نه منع کړې. او د علي رضی الله تعالی عنه هم یو بهترین تعریف نقل دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمائی: تقوا ویل کېږي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. تقوا ویل کېږي الخوف من الجلیل، د الله نه یره، او والعمل بالتنزیل، قرآن مجید باندې عمل کول. لویه تقوا بس دا ده چې سړی په قرآن عمل وکړي. قرآن او سنت دی وی او هغه په خپل عمل کې نه راولي، نو علم نشته، تقوا نشته. او چې قرآن او سنت د انسان د مسلمان د طالب عمل کې ښکاري، نو دا علم دی بیا. او والقناعة بالقلیل، چې دی قناعت کوي او صبر کوي په لږه باندې. طالب کې چې حرص پیدا شي د دنیا، نو د ده نه علم بیا کډه کوي. ولکنه اخلد الى الارض، بلعام بن باعوره سره ډېر علم و، خو چې کله پکې د دنیا حرص پیدا شي، الله وایي ولکنه اخلد الى الارض، نو بیا فمثله کمثل الکلب شو. او اخري هغه وایي والاستعداد لیوم الرحیل، د مرګ دپاره تیاری کول، سره د قبر د حشر الله ته مخې ته د ودرېدو فکر وي. څومره چې علم زیاتېږي دومره به تقوا زیاتېږي. نو څومره تقوا زیاتېده نو د علامه ده د دې چې علم سیوا کېږي. ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې انا اعلمکم بالله واخشاکم لله، زه ستاسو نه لوی عالم یم او ستاسو نه ډېر زیات چلېږم د الله نه. د علم سره خشیت لازم دی. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما د الله نه په کاملې اکملې طریقې سره یریږي. نو د علم د پاره د تقوا نه بغیر اس مقام او اس مرتبه نشته. یو عالم ذکر کوي: لو کان للعلم شرف بدون التقوى لکان ابلیس على منزلة. که د علم د پاره بغیر د تقوا نه څه مقام او مرتبه وای، نو بیا به ابلیس هم څه یو ډېره غټه درجه کې، ځکه هم په ډېرو خبرو باندې پوهه دی. الله تعالی دې موږ او تاسو کې تقوا او پرهیزګاري او خپله یره هغه پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.